وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګری دا تپوس کړی دی چې انډیوالان دي خپلو کې یو داغي خوراک سکا کې یو ځای دی پخلی خپل په انډیوالۍ باندې په شراکت سره کوي. یو کس چې دی بازار ته لاړ شي سودا صرف پسې سبزي وغیره هغه د مشترک پیسو اغوستو باندې وي او هلته د ده څوک ملګری دته خپل په شخصي پیسو باندې واخلي. آیا دا کس به د دې نورو ملګرو نه د دې عوض اخلي که نه به اخلي؟ نو جواب دا دی چې دا کوم ملګری د نورو انډیوالانو دی لیکلی دی سودا پسې یا د ده نمبر دی دی تلی دی سودا پسې او دا هلته کې بل چا ورته واغستله احسان او تبرع دی ته ویل کېږي. نو په دې باندې دی خپل ملګرو نه دا پیسې نشي اخیستی چې کوم هغې وکړلو، ځکه چې هغه کس خپل طرف نه دې سره احسان وکړلو او احسان اگر چې سبب د احسان دی جوړ شو خو د ده په وجه باندې بل کس پیسې ورکړي نو دی دې داسې نه کوي چې خپلو ملګرو نه دې د هغې پیسې واخلي، ځکه چې ده نه تلي نه دي نو چې تلي نه دي لہذا دی دې د ملګرو نه اخلي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چې کوم ځای کې مخې ته تلاوت لګېدلی راشي نو کم از کم بیا یا خو پکار ده چې یا بیخي اورم او یا که اورېدل شروع شي نو کم از کم دومره کوئ چې څو پورې آیت سر ته نه وي رسېدلی، آیت اختتام ته ورسېږي او قرآن پاک چې کوم قاري صاحب وایي چې هغه ساه اخیستلو دپاره ساه بنده کړي، مطلب رکاو شي نو ته بیا فورا هغه ځای نه بیا مخې ته لاړ شي. آیت نیمه کې دا مناسب نه ده، خو که تاسې وکړئ نو څه خیر دی، ځکه چې دا خو ریکارډینګ دی برای راست نه وي. کوم چې لیکلی راشي خیر دی، که لوستلی شي خو ووایه، که نشي لوستلی خیر دی مخکې پرې تېر شه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دې ملګري پوښتنه کړې ده چې د یو سړی د قربانۍ دپاره څاروی واخلي نو هغه ایسته دوباره خرڅولی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې دې کې مسله د مالداره او د غریب ده. که یو سړی داسې وي چې هغه باندې قرباني واجب نه وي او هغه څاروی اخیستی وي نو هغه یې نشي خرڅولی، بیا هغه به هماغه څاروی هغه قرباني کوي. خو که مالداره کس وي نو د هغه باندې قرباني واجب ده، خو هغه بیا چې کله دغه څاروی بل یې خوښ شوي دغه خرڅ کي بل اخلي نو جایز ده ورله، خو په دې شرط چې کوم دا څاروی دی خرڅوي نو چې دې نه قیمتي واخلي، قیمت کې او غوښه کې ترې نه ښه وي، کمزور یې ترې نه وي. که چېرې کم قیمت والا یې ترې نه واخیسته نو چې دا کوم خرڅ کړی وي د هغې پیسې هغه بیا صدقه کول وله ضروري دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دې ملګري پوښتنه کړې ده چې یو سړی خپل کور کې څاروی ساتلی و، هغه یې خرڅ کړلو په کسانو باندې په 50,000 روپۍ نغدو باندې، او بیا هماغه غوی د ده په کور کې ولاړ دی او نور کسان چې کوم د خپل د ټل ملګري دي د هغې دپاره یې واخیستلو مثلا په 60,000 او یو قرباني حصه پکې د ده ده او نور د هغه ټل ملګري دي پکې، آیا دا جایز ده که نه؟ نو دا بالکل جایز ده. د ده په کور کې ولاړ دی نو د هغې د ساتلو دپاره ولاړ دی، دا هغه حصه کې نه راځي مثلا چې یو سړی یو شی قبض کړی نه وي او هغه مخکې په بل باندې خرڅ کړي، د ده اول خرڅون بیل شوی دی، هغه د خپل ذاتي غوی خرڅ کړی دی او بیا دا دوباره چې اخیستی دی نو خپل د ټولو ملګرو له په اجتماعي طور باندې هغې کې یو حصه د ده ده یا 6 یا 15 یا 4 څومره چې ملګري د هغې دي پکې، نو جایز د قرباني پکې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. فرض نه پس دومره مختصر انداز کې دعا کول چې کوم دغه اللهم انت السلام و منک السلام والا دعا ده، دې نه زیات اوږدول نه دي پکار، ځکه چې د کوم فرضونه وروسته سنت دي چې د هغې سنتو د دې فرضو په منځ کې ډېر زیاته وقفه را نه شي، او کله چې مکمل لمونځ خلاص شي د هغې نه بعد بیا نور اذکار ویل، نو بس زیاتو نه زیات داسې کولی شي چې آیت الکرسي ووایه فرض مونځ پسې، اللهم انت السلام و دعا ووایه، هغې نه بعد چې کله سنت یې هغه پوره کړي سنتو نه پس بیا دعاګانې ټولې چې کوم دي هغه ووایه، ټول اذکار ووایه، بیا دعا ځان له غواړي نو عادم خوښه ده. اجتماعي طور باندې د دعا مسله کله چې بیا ځینې علما د فرضو نه پس کوي ځینې د سنتو نه پس کوي، که لازم ګڼي نو که فرضو پسې لازم ګڼي او که ما سنتو پسې لازم ګڼي نو بیا بدعت دی، او که لازم نه ګڼي نو بیا د امام خوښه ده، که فرضو پسې کوي که سنتو پسې کوي که اړو کوي نه، درې واړه طریقې هغه د
ثابت دي د آثار صحابو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو. فرض پسې سنت مطلب فرض مسیو کی جمع سره هغې نه بعد دعا کول اللهم السلام صرف ویل د دې حدیثي قولی راغلی دی، فعلی د حدیث کې روایت نشته، یعنی چې رسول الله علیه وسلم په خپله کړي داسې نشته، صرف فعلی قولی روایت دی. او د سنتو نه بعد دعا کول اجتماعي طور باندې که چا وکړله نو هم څه انکار پې مه کوه، او که څوک نه کوي زبردستي پې کول نو بیا دا ګناه ته راځي، دا بیا بدعت جوړېږي، لازمي به یې نه ګڼي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سبا د ذیقعدې میاشتې 28 تاریخ دی، بل سبا یعنی د 9 په ورځ یو کم 13 تاریخ دی. دا 2 ورځې تاسو سره گنجایش شته دی چې ویښته څوک اخلي یا سنت یا نوکونه کټ کوي. دا مستحبه مسله ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې څوک اراده لري د قربانۍ کولو نو بیا چې ذوالحجې میاشت شروع کېږي نو هغې نه مخکې دې نه نوکونه اخلي، دا واد اخلي، مطلب د هغې میاشتې په دوران کې بیا دې نوکونه هم نه اخلي، ویښته دې هم نه کټ کوي. دا یو مستحبه مسله ده، که چا په دې باندې عمل وکړو نو غوره ده، او که چا پې ونه کړو نو ګناهګارېږي نه. خو یو سبانۍ ورځ در سره شته دی، یو د بله ورځ د 9 ورځ د پېښور او شاوخوا علاقو، مطلب موجوده وخت کې زموږ ملک کې تاریخ یو دی. فلحال په پېښور کې او په پنجاب او په سند کراچۍ ټولو کې یو تاریخ دی فلحال 28 ذیقعده نن شپه ده، مطلب سبا ورځ، او بله ورځ چې 29 ذیقعده، او که 29 ذیقعده باندې ماښام بیا میاشت ولیدلی شوه نو د بد ورځ به چې وي دا به اولنی تاریخ د ذوالحجې وي، او که میاشت ونه لیدلی شوه نو دا به بیا د 30 تاریخ د ذیقعدې د میاشتې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سهار چې کله جمع ورکوي تاسو کې کوم کس نو 2 سورتونه دي په یو رکعت کې نه وي، مختصر سورتونه وي نو 2 سورتونه دي یو رکعت کې نه وي، بلکې بس مختصر سورت دی او اوږد سورت دی، په هر رکعت کې یو سورت ویل بس، بسم الله نه بغیر، مطلب ولضالین آمین چې دی وویلې نو ورپسې مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا وایه. داسې نه چې هر صورت په شروع کې بسم الله ویل شروع کی، او په یو رکعت کې 2 مختصر صورتونه یا 3 مختصر صورتونه ویل دا مکروه دي، په فرضو کې داسې کول مکروه دي، سنتو کې جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. هغه مرض چې کوم کې انسان وفات شي او دغه مرض نه دی اړو بیخي خوم نشي، دته دومره موقع میلاو نشي چې دی په ناسته یا په اشارې سره منځو کې دغه مرض کې چې کوم پاتې شوي منځونه نو هغه معاف دي د الله رب العزت طرف نه، بیا د طرف فدیه ورکول نشتی. چې داسې بیمار چې هغه ته منځ کې لږ شان افاقه میلاو شوي وي چې هغه په ناسته منځ وکړی شي یا په اشاره باندې منځ وکړی شي او هغه نه بیا پاتې شوي منځونه نو هغه منځونو به اندازه وکړئ، حساب به ولګوئ، او تاسو چې کوم علاقه کې پاتې کیږئ د هغه علاقې صدقه فطر چې څومره جوړیږي د یو کس څومره صدقه فطر ده نو دغه د یو موز فدیه ده، نو د منځونو به بیا د شپږو منځونو د ورځې هغه به فدیه ورکول غواړي. سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن 5 منځونه شو، او وتر پکې مستقل منځ دی، بیل د دې به بیله هغه فدیه ورکولی کېږي. نو مثلا دې کال په پېښور کې صدقه فطر چې ده 110 روپۍ وه، نو د شپږو منځونو بیا 660 روپۍ جوړیږي د یوې ورځې. نو دا شان دی به تاسو چې کوم ځای کې پاتې کېږئ د هغه ځای حساب به اندازه ولګئ چې صدقه فطر څومره جوړېده، نو هغه به ټوله بیا د منځونو اندازه وکړي، هغې سره به ضرب کړي چې څومره جوړه شو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څه د وجې نه صحیح نه وي دا خلق چې دا وایي چې یاره ماښام لمبل صحیح نه دي، ولې نه دي صحیح؟ هېڅ مسله نشته دی، او د شپې نوکونه کټ کول یا ویښته کټ کول جایز دي، خو ځان د خوږولو نه چې په منع چا کړې ده د دې وجې نه چې یاره تیاره به وه او خلقو به نوکونه کټ کول نو د نوک په ځای باندې به یې دا اوری به یې کټ کړله د نوک، یا داسې زخمي به یې که ځان وینه به راووتله، د هغې د وجې نه، نور څه خبره نشته دی، منع نه ده، جایز دي که څوک د شپې کټ کوي خیر.